أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوږو دوستانو مسلمانانو، زمونږ د تقریر موضوع وا د ښځې او د خاوند حقوق. بیا مونږ یو باب دې پسې راوړو چې د هغې باب نوم دی ښځه او خاوند دواړه به د یو بل سره مینه کوي، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې په سورة روم آیات نمبر 21 کې فرمایي: ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. او بعضی د دلائلو یعنی د توحید او د قدرت د هغه نه دا دي چې پیدا کړی دي ستاسو لرا ستاسو د جنس نه بیبیانې، تاسو لرا ستاسو د جنس نه بیبیانې د پاره د دې چې آرام حاصل کړئ هغوی ته، او پیدا کړی دي ستاسو په منځ کې مینه او شفقت. او شفقت کول یقینا په دې کې ډېر دلیلونه دي د داسې قوم د پاره چې سوچ کوي. الله تعالی خدا ښځه او خاوند د یو جنس نه د دې دپاره پیدا کړي دي چې د دې د یو بل سره مینه وي. لکه د دې آیات د لاندې امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي: کچرې الله تعالی دا ټول نارینه انسانان پیدا کړی وي او زنانه د بل جنس پیری یا حیواناتو نه ګرځولی وي، نو د دې او د دوی د بیبیانو په منځ کې به دا مینه او محبت نه دا مینه او محبت به نه وي، بلکې په منځ کې به نفرتو. هم د دې مینې محبت د ساتلو دپاره شریعت کې ښځې خاوند دپاره د دروغ ویلو ګنجایش هم شته چې د مینې او د محبت ډیرولو دپاره وي. لکه په حدیث کې راځي: ام کلثوم بنت اقبار رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی: ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ندی اوریدلی چې د دریو ځایونو نه علاوه د دروغ ویلو رخصت یعنی اجازت کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با ویل فرمایل با: زه هغه سړی دروغجن نشمارم چې د خلکو منځ کې دروغ کوي، یو خبره د دروغ کوي چې په هغې سره اراده نه وي مګر دروغې، او هغه سړی چې په جنګ کې د کافرو د دوکې دپاره دروغ وایي، او هغه سړی چې خپلې ښځې ته دروغ، او هغه چې خپل خاوند ته دروغ وایي یعنی دپاره د مینې زیاتېدو. نو معلومه شوه چې د دوی دواړه به د یو بل سره مینه او محبت کوي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. خوږو دوستانو مسلمانانو، که زمونږ په درس کې څه کمی یا بیشې شوي وي، دا ټول د قرآن او د احادیث نه موږ راغوستي دي. نو یا څه غلطي شوي وي په زور کې او په زیر کې او په پیش کې، ځکه چې کله کله کاتب نه غلطي کېږي، دا پریس وال نه هم غلطي کېږي
او وایو نوم غلطي کېږي. انسان ډېر زیات کمزور دی. نو موږ ته د واتساپ په ذریعه باندې اطلاع وکړئ چې موږ د دې خبرې ازاله وکړو. د راتلونکي ویډیو لپاره الله تعالی ته تاسو سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.